او د صحابه کرامو څومره زیاته تقوا وه. حضور علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو په زړه کې دا احساس پیدا کړی وو چې ګوره یو وخت په داسې راشي چې موږ به د الله تعالی په حضور کې حاضرېږو، یو وخت په داسې راشي چې الله تعالی په حضور کې به موږ د هرې ذرې د هرې معاملې حساب ورکوو، موږ به د هر عمل حساب ورکوو. نو دا احساس رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په زړه کې پیدا کړی وو. د پیغمبرانو متعلق موږ دا عقیده ده چې پیغمبران معصوم دي. صحابه کرامو متعلق موږ دا عقیده ده چې صحابه کرام محفوظ دي. صحابه کرامو نه ګناه کېدلی شي خو هغه الله تعالی د دوی په نامه اعمال کې پرېږدي نه. الله تعالی هغه ګناه د دوی د نامه اعمال نه ختم کوي. څرنګه ختم کوي؟ نو چې کله د دوی نه داسې کله ګناه وشي بیا دوی بېچینه شي، بیا دوی همیشه ډېر په خوف سره وي، ډېر د دوی په زړه کې دا یره وي چې دا د موږ نه کومه ګناه وشوله، دا د موږ نه کوم کار وشو. بیا دوی به په همیشه وخت کې د الله تعالی په حضور کې به نفلونه به یې کول، د الله تعالی نه مې معافي غوښتله چې یا الله موږ نه خو دا ګناه وشو، موږ خو معاف کړه. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دربار ته ورته چې یا رسول الله موږ نه خو دا ګناه شوې ده، الله تعالی ته درخواست وکړه چې موږ ګناهونه معاف کړي، موږ نه دا غلطي وشوې ده، دا غلطي معاف کړي. او داسې به دوی په ژړا سره به د الله تعالی په حضور کې دوی د الله تعالی نه سوال کوو. بیا به د دوی په زړه کې دا فکر و چې د موږ نه غلطي شوې ده، د موږ نه ګناه شوې ده، د الله تعالی په حضور کې باید د توبې مطالبه کوله، الله تعالی به معاف کوله. دغه وجه موږ فرمایو چې صحابه کرامو نه ګناه کېدلی شي خو دوی محفوظ دي چې کله هم ګناه ځینې وشي الله تعالی د دوی ګناه د دوی په نامه اعمال کې نه پرېږدي، ختم کوي. اواز چې د دوی په زړه کې احساس ته که چېرته احساس نه وای بیا به د دوی سوچ د توبې طرف ته کلام نه لکه هسې موږ یو که نه ګناه وکړو خو موږ د توبې طرف ته دهان هم نه ځي، په دې خبرو باندې پریشانه کېږو هم نه. بیا چې کله موږ توبه نه وباسو هغه ګناهونه د موږ په نامه اعمال کې پاتې شي. صحابه کرام داسې نه وو. صحابه کرامو به چې کله هم غلطي وکړله فورا به الله تعالی طرف ته رجوع کوله، او دې ته تقوا وایي چې په زړه کې د الله تعالی خوف وي، احساس وي، درد وي، یره وي، نو دا انسان د همیشه دپاره کامیاب دی. او که چېرته زړونه داسې وي لکه د موږ ول چې په هغه کې د الله تعالی خوف نه وي، یره نه وي، او دا احساس هم نه وي، نو بیا انسان همیشه لپاره ګناهونه کوي. نو د صحابه کرامو تقوا دا اول نمبر تقوا وه. نو هر انسان ته پکار ده چې کوم د خلاف شریعت کارونه دي چې هغه نه موږ تاسې ټول ځان بچو.